بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت كتبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سربست على إشاعة التوحيد والسنة سبيسين شيخ التفسير والحديث حضرة العلامة مولانا روح الأمين زيد مجده سلمه الله تعالى. لازم خوش قسمتي وچاغي اجتماعي پنځیر تراغلو موږ دا موقع سعادت وګڼل او د سره ملاقات په غرض منرالو او د سره یو څو خبرې کو اگر چې دی بیمار دي دا زیاته نشي کول مخصوص سوالات دی هغه وکړو ان شاء الله العزيز او تاسو دغه هغه تجربات نه استفاده وکړئ. حضرت موږ تاسو شکریا ادا کوو. ټول مخکې تاسو تعارف اوریدل غواړو. تاسو پرونم سره روح الامین ماشوموالی کې والدین یا استادانو سره محبت نه نوم اخلي. دا به اغستنو نو مشران نوم نه بدلو. اوس خو اکثر نوم اخلي کنه سوال مولا پلان کې مولا نو بس هغه پوره نوم اغست. ماشاءالله. والد محترم سنون دي عبد المقتدر. تاسو تاریخ پیدائش سره زمونږ 1947 د شوی دي جی د دې علاقې تاسو پیدائش دي. ماشاءالله. تاسو خاندان قبیله سره مونږ ته په خوانه شیخان وایي کنه چې مشران زمونږ رواجی شیخانو امونږ اوس اصطلاحي شیخان کنه دې قرآن په جوان دی ماشاءالله. او چې دې کې الله مهارت راک نو نوم بدل شو دا تاسو سکن موجوده دی وخت سره کم یو دی موجوده سکن تاسو کم یو دی شکل سکن د اصول دی. بس وطن اصلي خو زمونږ ځای شو او وطن د اقامت زمونږ کراچۍ دی. اوس نن سبا تاسو کراچۍ کې اوسېږئ. او کراچۍ تلو وجه سره دلته کې یو ضرورت پیدا شو. ملګریو خپلو جماعتو هغې کې چې کوم عالم نو هغه وفات شو. ناڅاپه بجلی ونیو شیرین بهادر نومې و او هغه یې خوشې پاتې شو. نو هغه ملګري ما پسې رالو چې په هېچ چا باندې اتفاق نه راځي. څوک دغه بریلیان دي بدعتیان دي څوک حزب الله والا دي او ستاسو بیانونه او تقریرونه اورېدلي دي. مونږ به چکر لګاو هسې په دې شعبان میاشت کې نو یو هغوی ټولو اتفاق کړی چې که هغه راځي نو بس زمونږ د ټولو اتفاق دی. نو بس ما ضرورت وګاڼه مې ځکه ټول عمر دپاره نه خو لږ وخت دپاره به چې دا ځای سم شي او ملګري خاموش شي نو بیا به واپس راځو که نه. نو هغه الله ته علم و. زمونږ رزق هلته لیکلی شوی نو تر اوسه پورې هلته کې یو نو. تقریبا څو عمر تاسو تېر کو تقریبا څو عمر تاسو تېر کو کراچۍ کې؟ زمونږ 1994 کې تللي نو تقریبا 10 کاله. او دې تاسو ابتدایي تعلیم کوم ځای حاصل کړی؟ ابتدا خو زمونږ د کلي کې وه داسې عالمانو صرفیان نحویان هغوی سره هم شروع کړې وه. بیا کالو خان کې مدرسه وه نو هغې کې هم څه حسابونه وي هدایت النحو مرحه پورې. بیا د هغې نه پس ګجرات بشخالي ته لاړو هلته مدرسه وه دا شرجامي او تلخیص و دې پورې هملته وې. بیا نور کتابونه هم پنډی کې وې د شیخ القرآن مدرسه کې رجا بازار کې. رجا بازار کې تعلیم القرآن کې. ماشاءالله. تاسو استادان څوک څوک دي؟ قبیل قدر استاد تاسو نوم یادوئ؟ استادان زمونږ داسې ډېر نیکان خلق و. یو مولانا عبدالباقي و د ګندب د
او داسې یو د بشخالي و امیر سید مولوي صاحب و جی بل هم د بشخالي و فخر الدین مولوي صاحب و او بل د بونیر و هغه نوم عرش الله خان هغه هم استاد و جی او قرآن کریم تاسو چا چانه ویل دی؟ قرآن کریم اول شاه منظور ته تللی و هلته کې د یوې هفتې نه سیوا وخت تېر نه شو نو د هغې نه هم یو دوه سپارې اورېدلې بیا هم ګجرات کې د ګړی معنا عبدالسلام نوم و نو هغه به په هغه وخت کې د قرآن درس کو د هغه نوم ووی بیا هم د هغې نه پس پنجپیر ته لاړو 1963 کې او د هغې نه مخکې پنډۍ ته تللي وو شیخ القرآن مولانا غلام الله رحمن رحمت الله سره او د هغې روجه هملته تېره کړې وه او دا 1962 او بیا هم په 64 کې لومبۍ روجه وه په پنجپیر کې او بیا 66 کې هم دویم ځل کړې وه پنجپیر کې پنجپیر کې دا کوم په دغه کال من تاسو سره مشهور څوک داسې عالم و کوم ځای کې پنجپیر کې مونږ سره مشهور دغه باچا صاحب و محمد یار صاحب رحمه الله تعالی جی او د باړې دغه ملګري و زکریا صاحب و ثمرګل صاحب و او د بونیر محمد شاه مولوي صاحب و دا زمونږ مشهور ملګري و که نه جی او سنې فارغت ستاسو کله شوي دی کوم ځای نه شوي دی فراغت زمونږ شوی د 1969 کې او د دغه تعلیم القرآن راجع بازار شیخ القرآن رحمه الله تعالی د مدرسې نه شوی دی جی تدریسي خدمات نن سبا څه دي؟ جی تدریسي خدمات څه دي نن سبا؟ تدریس خو بس د قرآن درسونه دي یو ماسخوتن د عوامو ته جی یو سار مال دی هغه زنانو درس دی ورسره یو ځل هم دا لویه دوره ورته ختمه کړه جی او اوس بیا دا مشکات او ترمیزي کتابونه ورسره وایو که نه جی نور څه خاص تدریس نشته دی دې وخت کې ستاسو کوم په زیر نگرانۍ کې یا زیر اهتمام کې کومه مدرسه ده؟ دې وخت کې یو هلته ده کراچۍ کې ده هغې ته هم تعلیم القرآن نوم دی د هغې حقانی مسجد او دا دویمه دلته شوه کې ده نو دا هم تعلیم القرآن دی مسجد شیخان جی دا وحدت سره الحاق شوی دی او د هغې الحاق شوی دی ځکه خو مونږ هغه وخت چې څنګه دا وشو نو فورا نو الحاق وکړو او د دې علم راته نشته دا هم شوی خبر راغی شوی ده ها شوی ده الحمدلله کال کې څه ترتیب چلیږي سبقونه کال کې خو دغه د حدیث یو څو کتابونه وي او ورسره زنانو ته هم دا ګرامر وایو دا د صرف دا کتابونه یې میزان و ورسره د راضي زنجاني دی او دغسې د نحوې تر کافیې پورې د ابتدایي کتابونه وي بس مستقبل کې څه سوچ دی ستاسو د ترقۍ باره کې مستقبل کې خو دا دی چې مونږ د ملګرو ته هم ویلي وو چې د مدرسې له لږ ترقي او شهرت ورکوو او ځان سره به یو مدرس هم ساتو چې دا کتابونه زیات شي نو ښه به وي که نه دا چې کوم فنون دي مروجه
الله دې رحم وکړي. الله دې نصیب کړي. ستاسو تدریس خدمات ماشاءالله ډېر وشو، شاګردان هم ډېری او شاګردان داسې قابل قدر شاګردان چې تاسو بارها هغه یادوئ. قابل قدر خو اول دا مفتی سراج الدین صاحب دی ماشاءالله، او دغسې ورپسې نور دا مولانا عبدالحق خو هغه د قندهار نه هلته تللی، داسې ډېر ښه عالم و که نه. جی او دا مفتی سراج الدین صاحب تاسو څه کتابونه ویلي؟ زمونږ سره د اصولو د مولوي حسامي یو کال پاتې شوی دا کتابونه ویلي. نو وحدة المدارس بنیاد ولې کېښود؟ ستاسو علم کې څه دي؟ د دې بنیاد خو د دې ډېرې بهترینې ثمرات دي. هغه دا دي چې یو خو مونږ د دې بدعتیانو د مدرسو نه چې مخکې ورته محتاج یو، نو هغه احتیاج زمونږ ختم شو. بل طالبان ته به ډېر مشکلات وو، کله یو ځای ته بل ځای ته کال به یې خراب شي د هغې نه او بل دا وشي چې زمونږ د جماعت کار د نورو جماعتونو نه د دین په لحاظ سره ډېر ممتاز دی. نو دا وحدة المدارس مونږ د دې دپاره مقرر کړو چې څنګه زمونږ دا کار ممتاز دی چې زمونږ دا نوم د مدرسو ممتاز شي. انشاءالله چې د دې نه بل ممتاز تنظیم نه د مدارسو لکه دا چې دی، الله نه همدا امید شته دی. نو ډېر ملګري داسې دي تر اوسه پورې هغوی الحاق نه دی کړی، څه کمزوري کېدی شي؟ حقې کمزوري لکه الحاق یې لا نه دی کړی وحدت سره. الحاق یو خپل ملګري دي، د هغې دپاره خو دوه وجې کېدی شي. یو دا ده چې د هغې به څه دنیایي امیدونه یي که نه، او په دې الحاق کې به هغې د هغې نقصان مومي، ویني به چې دې کې نقصان دی مونږ ته که نه، د هغې به دا خیال وي. دویم قسم دا دی چې توجه به یې نه وي دې ته، د دې په فوایدو به نه خبر که نه، نو دې وجې نه به الحاق نه یې کړی. نو د علم کمزوري ده. وحدت دپاره ستاسو ذهن کې ستاسو نظریه سره لري چې آیا تلقي به دا څنګه کوي؟ د دې دپاره چې ترقی کوم بهتر سبب دی هغه دا دی چې په دې درس نظامي کې لږ تغییر تبدیل راشي. بعضې کتابونه دي چې هغه مفید نه دي، اگر طالبان ډېر په شوق سره وایي که نه، هغې کې فایده نه معلومیږي. او ډېر کتابونه دي چې هغه ډېر مفید دي او په دې کې اندراج نه دی شوی. موږ وایو که چې د هغې اندراج په دې کې وشي نو دا به نور هم ترقي وکړي. ځکه د مدرسې ترقي په کتابونو سره تعلق ساتي که نه. ستاسو جماعت سره وابستګي د کله نه؟ دا د سن 1965 نه شوې ده. موږ خو یو خبر دا اورېدی مو چې ستاسو والد محترم شروع کې خلاف و. او په اول کې ډېر خلاف و، ځکه چې مونږ یې نه پرېښودو پنجپیر ته، خو چې هغه کوم ملګرو سره حج کړی نو هغه حاجیان صاحبان ښه وو عقیدتن وو، نو هغې مو تراجمه کړه نو بیا اجازت راکړه که نه. هغوی څه خوب هم زما په خیال لیدلی و؟ خوب یې لیدلی و، نو مونږ ته یې په خپل نو بیان کړی، خو چې چا ته یې بیان کړی نو هغې ته یې تپوسونه کول که نه. اول خو هغه انکار کو،
خو بیا وی چې ما داسې خوب لیدلی و چې زه کوی ته پرېوتی یم جی او هېڅ اسباب نشته نو زه یې یادولم چې دی راغی او ما ته یې څادر راځوړن کړ زه یې ویستم که نه جی او دا خوب هغه لیدلی و غالبا چې د هغې خوب نه پس دوی متاثر دغه دا خوب یو سبب د هغې دپاره ماشاءالله جماعت د طرف نه تاسو ته څه عهده ملاو شوې ده جماعت نه ما ته داسې عهده ملاو شوې ده چې زه ورته ذهني نه وم تیار هغې وی چې ته به د دې صوبه سرحد سرپرستي کوې که نه او اوس راته وایي چې ته به صوبه سند سرپرستي کوې نو دغه سرپرستي ده نو مرکز سره ستاسو ربط څنګه دی مرکز ته زمونږ ربط د زړه تعلق ډېر دی او محبت چې مونږ هر وخت کې مونږ وایو چې مرکز کې ناست وې که نه خو د ډېرو مجبورتیا په وجه باندې بس دغه وخت په وخت باندې حاضري وشي نو نور تعلق مو سره ډېر دی اوس ستاسو ضعف دی شورا ته حاضرېږئ شورا یو زمونږ هغه د صوبې شورا ده که نه صوبې سند هغې ته حاضري کوو او دا مقامي شورا چې د دې څه ډېر کم حاضري کولی شو که نه چېرته کلي ته راشو نو بیا حاضري وکړو ماشاءالله شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهري صاحب سره ستاسو تعلقات څنګه دي هغه سره خو زمونږ تعلقات داسې نشته د استاذۍ شاګردۍ که نه جی نور د جماعت په سطح باندې مونږ هغه خپل امیر ګڼو مشر یې ګڼو او خپل ځان د هغه تابعدار او هر وخت کې خدمتګار ګڼو که نه تاسو څه سوچ لرئ څه خیال هم دی د مخکیني اکابرینو عمراو جماعت ډېر ترقۍ طرف ته بوتلی او که شیخ صاحب اوس بوتلی دی مخکې ملګرو کې چې کوم علماو نا خو جیدو په خپل علم کې جی د هغې کار خو زیات و او یو عوام خلق نو په هغې کې دومره دلچسپي نه وه که نه جی جی دې وخت سره چې څومره د جماعت د اراکین دي یا عهدیدار دي نو د دې محنت زیات معلومیږي د هغې نه د دې وجې نه چې اسباب ورسره زیات دي یا دا چې جماعت په ترقۍ دی نو د هغې شوق زیاتېږي ورسره جی جماعتي رکن څه چې ملاویږي اول تپوس څه کوئ اول تپوس دا کوو چې ستاسو تنظیم شته نو بیا دا وایي چې امیر ناظم بیا دا وایي چې تاسو شورا میاشت کې کوئ که 2 میاشتې کې کوئ بس دغه لومړی تپوس یې زموږ نه د هغې نه تنظیم په حال کې ستاسو ډېر ملګري پاتې شوي وي طالبګرۍ کې هم پاتې شوي نور په عام خدمات کې هم پاتې شوي وي داسې قابل ذکر تاسو ته معلوم دی یاد دی موږ سره چې کوم پاتې شوي نو اکثر خو هغه وفات دي لکه د باړې زکریا مولي صاحب و دغسې ثمرګل نوم یې و او د بونیر محمد شاه مولي صاحب و دا وفات دي دغسې باچا صاحب هم پکې و او دا څه خو زمونږ نه مخکې علماو په هغه وخت کې لکه رستم شیخ شو شاپور شیخ شو دا زمونږ نه مخکې پیړۍ وه او زمونږ وخت کې دغه علما وو او د شوی په علاقه باندې تاسو سره څوک چا ملګرتیا کړې ده ذهن کې شته دلته په کلي کې خو چې اول موږ مسله شروع کړه نو دا نږدې کلي دي خلیل دی سپین کاڼي دي او نارنجې دی دې کلو کې مخکې ناس موحدین موجود وو هغې موږ سره
تعلق ډېر ښه پیدا کړ چې درس به کېده نو پرې ادب راتلو د کلو نه حاضري به یې کوله نو دا د هغې وخت معاونین دي زمونږ سره که نه اوس په هغې کې کم ملګري پاتې شوي دي خورشید مولوي صاحب د نارنجي دی او داسې د نورو کې هم دا زمونږ لومبني ملګري دي که نه یو ستاسو ملګری شیخ نوراسلام مولوي صاحب و غالبا ستاسو ذهن کې مونږ خو د دې کلي نه چې د علم دپاره وتو نو دغه نوراسلام مولوي صاحب زمونږ ملګری و نور مو مراد علي مولوي صاحب پرل ربي مولوي صاحب نو په اول کې مونږ ډېرو 4-5 تنه وو هغه نور بیا په نیمه کې پاتې شو د چا پلاران مړه شو نور دنیایي څه لانجې پاتې شو نو هغې بس شو او نوراسلام مولوي صاحب مونږ سره تر اخره پورې و ګجرات کې هم و په سوات کې هم و بیا پینډۍ کې هم و دوره حدیث کې مونږ سره ملګری تر اخره پورې تر دې چې هغه وفات شو د هغې امارت د هغې تدریس دا څنګه تاسو خپل نظر کې ګورئ د چا شیخ نوراسلام صاحب د څنګه تنظیمي خدمات یې څه وو د ده خو دیني خدمت لومبی دا و چې مونږ کې لږه سستي وه او هغه کې سستي نه وه هغه به هر میټنګ له هرې شورا له ځان رسو په وخت به یې ځان رسو په دې کې هغه ډېر مخکې و زمونږ نه که نه په دې تنظیمي کارونو کې او بل په دې کې هم چې کم کلي ته به لاړ نو هلته کې به یې د درس انتظام وکړو په فرمولو کې وکړو دغسې اپله دا پلوسی مداخل او دغې کلو کې هم کړی داسې نو بس دې سره ډېر شوق و چې د قرآن درس یو ځای کې شروع شي که نه په دې کې ډېر مخکې و دا ستاسو جی محنت ثمره ده چې الحمدلله نن سبا دلته کې 50 نه زیات جوماتونه دي ټول اشاعت اشاعت الحمدلله محنت یې کړی دی خپل وخت ډېر ښه قرآن درس هم سره کړی تاسو څنګه شیخ القرآن رحمه الله تذکره وکړه تاسو هغې سره پاتې شوي یې څه مناظرې څه داسې دا کې شرکت هم کړی دی څه مجلسونو کې په اول کې ابتدا کې خو زمونږ دې کلي ته هم راغلی و خو مونږ هغه وخت کې له بهر وو نو دلته څه شور ځواک جوړ شوی خو لکه مناظره نه وه شوې بیا مونږ راوستی و ګجرات بشخالي ته نو هلته هم علما او دغه چې کومو استادان اول خو یې مونږ نه منې کړي نو زمونږ انجمن و هغه وچلېده نو مونږ ووایو چې اخر کې به پروګرام کوو شیخ القرآن به راولو نو چې استادان خبر شو نو هغې میټنګ وکړو په مدرسه کې هنګامي ټلی ووالې شوه نو مونږ وایو چې څه چل دی وی چې بس یو خاص ضروري میټنګ دی نو هغې کې هم دغه و چې مونږ ته هغه مصمم صاحب ډېر چالاک و هغه پاڅېده وی ګوره مونږ ستاسو دپاره دا منډې وو خدمت کوو یو ځای بل ځای چندې راټولو تاسو ته هم ډېر ماهر استادان کېنولي دي که نه او تاسو زمونږ خبره نه منئ نو دا تاسو ته څنګه ښکاري او که تاسو جلسه کوئ مونږ به سره امداد کوو په مدرسه کې به یې کوئ په جومات کې نه او زمونږ د خوښې ملا به راولئ ستاسو د خوښې ونې نو زه هغې طالبانو امیر کړی وم د انجمن نو زه پاڅېدم ما ورته وی مې ستاسو زمونږ استادان یې او ستاسو په مونږ حق دی نو بس مونږ خپله خبره پرېښوده مونږ نه کوو زمونږ څه کار دی مونږ علم راغلی او په ځان وخت نه خراب هغه متهم صاحب پاڅېده دعاګانې وکړې او ډېره شکریه یې ادا کړه خو چې کله زه رالم جومات ته نو طالبان راله په منډه وی دا تاسو چل وکړو ولې مونږ به جلسه نه کوو مونږ به شیخ نه راولو مې تاسو په ارام کښېنئ
دوه میاشتې پاتې وي روژې ته مې ګوره په دې دوه میاشتې کې به خپل سبقونه ووایو ښه په خاموشۍ سره او هېڅ چاته به نه وایو خو موږ سره خپل ملګری و د شاه منصورو موږ وی دی به ولیږو شیخ القرآن پسې او را به یې ولیاړو څوک به خبر نه شي هغسې یې وکړه هغه دوه میاشتې هم سبقونه ووایو بیا هم شاه منصور عبدالقدوس مولوي صاحب نوم اوس به یا به وفاتي د اسلام خان کې و کمزوره غوندې نو هغه هم ولیږه نو بس شیخ القرآن راغلو څوک ته خبر نه شو و جوړ چې ماسخوتن بیان شروع شو نو هغه وخت کې به اواز ډېر لرې ته که نه نو ټول عالمان راله خو مونږ ته بیا د سهار مهال خلکو ووایي وی هغه یو استاد دی د قصاب د دې تخت سره ناستو هغه بل د سکول کې ناستو ټولو غوږونه یې که نه ابد چې سهار شه مدرسې ته لاړو نو ویې لیکل چې دا 15 تنه به د مدرسې نه خارجي او بیا د پاره هم زیر داخله بند ده مونږ وی مونږ اړ وایو نو سبق وځو دا 15 کسان کم کم یو تاسو ځین کې شته او دا خو مونږ دا دوه تنه وو زوما نور اسلام ورسېب ایو د دې ګړې مرګره او شمس الرحمن نوم یو او بل دې سری ډېر نوم اوس مرګره مونږ سره داغه نوم شمس الرحمن او یو بل پکې خاص داغه ګجرات مرګره مقامی تاسو یې 5 کسان برابر کو 5 پیرو 15 کسان خو چې یو ځای شو بس بل کال به داخله لرنه کړل لګا نه بس لیکلیو چې دی له داخله نه ورکوي کنه تاسو سرپرستم د صوبې سین دي ملګری څنګه روان دي مولانا حسین علي متزلو په قیادت کې مولانا حسین علي صاحب د امیر د اوس کنه صوبې سین او تنظیمي کار څنګه روان دي اوس او نن سبا ها د صوبې سین لګا او صوبې سین کار خو دې وخت ډېر په ترقه دی ځکه هغه مخکې امیران چې نو خو چې کوم مشر و سابق صاحب او کمزور و او چې ورپسې بل امیر شو طیب صاحب ناظر وفات شو نو د ګرځېدو کار نه دی شوی او دا چې کوم حسین صاحب امیر شوی دی نو ځکه دا کار ښه دی چې دی ګرځي د مرګرو پوره حال احوال خبري پار ذلی باندې پار باندې او دا عبد الله انسی ورسره یې کنه نو دی وخت کې کار ډیر فعال دی به حیثیت سرپرست تاسو مشوره ورکول غواړئ غوله نو چې هغه مطالبه وکړي کنه نو ورکول او چې پر کلاغي ذهن کې نه نو هغه تکوس خو اصلاح اسانه ده کنه جی جی انو خبر ورکول باز زینو کې داسي کنه جی جی تاسو په خیال کې چې تاسو په ډیر مرغ د الله د کتاب تدریس کړی دی او تدریس کوي لګیای بهترین ذرایع څه کې دي چې د قران کریم عام شي بهترین ذریعہ په دې کې لکه مونږ چې د مرګرو د حال نه معلومه کړی ده کنه جی هغه دا ده چې هر مرګري دا بیان کړی دی یعنی خپل اظهار کړی دی جی کاغه مخکې امیرانو کو امیران دي جی چې رضی یو میاش پسو یا دو میاشتې پسو راتلیو مونږ له یو 10 منټه وخت راکولې چې مونږ ورته د خپلو په ضمیر اظهار وکړو او هغې زمونږ د احوالو خبر واخلي او دا د هر امیر ذمواري ده بس کمزوري به نو زما په خیال کې دا خبره ډېره ترقه ده ځکه دې سره ملګري خوشحاله ومي او که په خپل څه محنت کوي نو د هغې نه یو په دو باندې بیا کوي که نه خو چې امیر کله هغې ته حاضري کوي میاشت پسو یا 2 میاشتې پسو د هغې ټولو خبر اخلي او هغې له د یو 10 منټه خبرې کوي د جماعت په حق کې د تنظیم په حق کې که نه همدا خبره زموږ ذهن کې ده ضلع صوابۍ تنظیم نه مطمئن یې دا کار کردی نه ضلع صوابۍ په شان چې
تنظیم خو ما ته په بل ضلع کې نه ښکاري دا خو ډېر مربوط دی او ډېر منظم دی او ډېر په مخ کې روان دی که نه تصنیفات خو ما یو وړوکی غوندې کتاب کړی هغه په دې چې کراچۍ ته لاړم نو هغه وخت کې د نورو خلقو په تراو باندې لوی دغه جوړ کړی و چا به وي اته دی چا به وي نو د هغې دپاره ما هغې فورا یو رساله ولیکله او هغې مطلب مې نوم دغه کېښودو چې قیام رمضان یو وړه رساله ده نو هغې کې مې دغه دلایل د احادیث راغونډ کړ په دې شلو رکعاتو باندې دغه ړومبی و نور مې هسې لیکل کړي مخکې چې کله درسونو کې به وو که نه د قرآن په دې مشکلاتو په دې باندې خو هغه په خپل حال پراته دي بیا مې نه دي راغوستي قرآن تفسیر خو هم نه دی شروع کړی نه داسې نه دی بس د جماعت څه ماهانه رساله ستاسو مطالعه کې شته یو دغه کمزوري ده دغې ته هم وخت نه دی ورکړی نو او نیت هم دی دا به خامخا ګورو که نه مرکز د طرف تاسو ته څه خدمت حواله شوی دی اوسه پورې چې دا کار وکړئ نه دا نه دی حواله شوی زما په خیال باندې قائد محترم صلاحیتونو باره کې ستاسو څه رایه ده قائد خو چې څنګه عام زمونږ د جماعت آواز دی چې طیب طیب جید جید که نه دغه زمونږ هم آواز دی او زمونږ دا یقین دی چې داسې کار به د نورو جماعتونو امیر ونه کړي لکه څنګه چې زمونږ د جماعت امیر دی که نه بعضې مطمئن یو څه بعضې ناقد اندیش داسې کسان دي چې هغې قید بد وي تاسو هغې باره کې څه رایه ساتئ د هغې په حق کې خو صرف دقه خبره چې دا کار صحیح نه دی خو هغې ته به حدیث نه معلوم چې پیغمبر وي که تاسو به انداسې یو سړی مشر شي که نه هغه مشهور دی نو تاسو به د هغه تابعداري کوئ که نه نو بیا داسې امیر چې الله چاله ورکړي که نه او هغه پسې خبرې کړي دا خو د هغې بدقسمتي ده نور به څه ووایو که نه تاسیس د جماعت په حوالې سره تاسو سره ده چې جماعت اشاعت توحید و سنت بنیاد ولې ایښودی شي د دې بنیاد خو مشر شیخ په میټینګ کې ویلي او په اړومبو میټینګونو کې که نه اگر چې جماعت مخکې جوړ شوی و لکه دا دلیل هغه بیا دغه بیان کړی کېدی چې خلکو اعتراضونه هم کړي اعتراض هم شوی چې یو پله تاسو په ډلو په پارټو رد کوئ چې پارټۍ مه جوړوئ منع شوې د دې نه یو شی اول بله تاسو پارټي جوړه کړه انوم مولا کېښود جماعت اشاعت توحید و سنت که نه نو شیخ القرآن وی چې دا ډلې او پارټۍ چې جوړې شوي دي دا د څه نه جوړې شوي دي دا صحابه کرام د جماعت نه چې کله صحابه کرام جماعت جوړ شو پیغمبر یې صفت وکړو چې خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم دا مقامی جماعت او دا نور چې معتزله او خوارج او جبریه او قدریه دا ټول د دین نه جدا شوي دي وتی دي نو زمونږ د جماعت مثال د صحابه کرام دی مونږ مقامی جماعت یو مونږ د چا نه جدا شوي نه یو زمونږ نه خلق جدا شو نو څوک چا یو نوم کېښوده چا بل نوم کېښوده مونږ پارټۍ نه دي جوړې کړي بلکې د خلقو پارټۍ جوړې کړي نو دغه اعتراض په مونږ نشي کېدی ښه دا صحیح خبره تر اوسه پورې کم کم ملکونو سفر هم کړی دی ما خو بغیر د دغې
حج او عمرې نه چې دغه تللی ما بل ملک ته داسې نه یم تللی دغه افغانستان او نورستان ته خپلو ملګرو بوتلي اوس یې لږ ورځو لکه نه هغه د مېلمستیا په شکل باندې تللی وه د عقیدې مخالف سره ستاسو برتاو څنګه دی؟ د عقیدې مخالفینو سره زمونږ برتاو د نرمۍ دی او د څنګه چې قرآن وایي که نه چې وقولو للناس حسنا هغوی سره او هغوی سره خوږې پستې خبرې کوئ او هغوی ته د دې مسلې توحید ترغیب ورکوئ نو هر یو داسې نوي کس سره زمونږ دغه برتاو وي نو په میوو کې کومه میوه ستاسو ډېره خوښوي؟ میوو کې جی جی بس چې پیغمبر د دې کجورې ډېر تعریف کړی دی نو زمونږ هم دغه خوښه ده که نه ځکه چې هغه په حق کې راځي چې کان یحب الحلوا نو شیخ القرآن ویلي چې دې نه مراد خوږ شی دی او خلکو ته نه دا حلوا جوړه کړې ده زوجی ده که نه عام خوراک کې څه خوراک خوښوئ؟ عام خوراک کې زمونږ پی ډېر خوښ دی او رنګونو کې ستاسو کم داسې رنګ ښه دی خوښ دی رنګ سور رنګ ښه دی ماشاءالله هم خوښ دی ماشاءالله په کومې خبرې ډېر غوسه راځي تاسو له؟ نو زیاته غوسه خو په د شرک په خبرو چې څوک بیان کوي او پکې شرکیات بیانوي که نه بیا دویم نمبر چې په موحدینو په شیوخو پسې څوک بدې راځي وایي نو پسې هم رال ډېره غوسه راځي که نه څوک تحفه درکړي او ستاسو خوښه نه وي څه ورسره کوئ؟ خوراک کې تحفه ستاسو څوک تحفه درکړي او نو څه ورسره کوئ؟ نو بس چې څوک هم په زړه کې خوښ یې هغه ورکړو نو څوک راته نږدې ښکاري که څوک ستاسو سپوز کې د یو آیت ذهن کې هغه معنی نه وي څه جواب ورکوئ؟ نو دا جواب خو کېدی شي چې موږ لا تر اوسه نه یې ورکړی لکه فیصله هم دا ده چې ورته ووایو چې والله اعلم الله ښه پوهېږي حضرت دا عمل خو د جمهوریت دی او که تاسو څوک افر وکړي چې وزیر اعظم جوړ شئ نو ستاسو ترجیحات به څه کېدی شي بیا؟ نو دا خو ډېره سوچ خبره ده که چېرې زمونږ ذهن دا فیصله وکړه چې د عوامو دپاره په دې وخت کې د علم ضرورت دی د قرآن سنت ضرورت دی نو بیا به یې قبلو خامخا نو په دنیا کې خو ډېر ملکونه دي ستاسو کوم ملک ډېر خوښ دی؟ بس زمونږ خو دغه ملک خوښ دی چې هغې کې قرآن نازل شوی دی او هر دور کې د نور ملکونو په نسبت سره هغه د علم مرکز دی دغه سعودي عرب که نه دا هم خوښ دی نو او پاکستان باره کې څه سره ده؟ یاره که دا ووایو چې اول نمبر پکې پاکستان دی نو هم څه دروغ به نه وي خو بیا به لکوټي دغه خبر راځي چې ګنې د هغې ملک بېادبي به کېږي دا په دې ښه دی چې په دې کې هېڅ پابندي نشته پوره په درس پابندي نشته په بیان پابندي نشته که مدرسه جوړه نو لس جوړوه او بغیر د اجازت نه جوړولو شي جماعتونه جوړوه په بل ملک کې مجال دی که څوک جماعت جوړ کړي یا څوک درس شروع کړي اگر د جمعې بیان کوي نو هم به اجازت غواړي او لیکلی به راځي دا خو یو پاکستان دی چې دې کې هر قسم اجازت دی که نه مثال یې د هاتي دی پروا نشته که ماشه پې کېناسته دا ملک زمونږ جې خراب دی ډېر زیات دا به سمیږي څه طریقې ونه سمیږي دا بس که دا ملک دی او ګڼو ملکونه دي د دې دپاره بله طریقه نشته بې د قرآن نه که نه او بلکل په قرآن چې هغه ملک سم شوی دی چې هغه په دنیا کې لکه مثال دی د جاهلیت او د شرک او د هر څه که نه هغه په قرآن سره سم شو نو هر ملک به په قرآن سره سمیږي که نه تاسو کتابخانې نه یو
کتاب پټي او تاسو ونیسئ څه سره کوئ؟ هغه سره خو به مناسب ځای که نه چې تپوس ترې نه وکړو چې دا کتاب ته څه راوړی که نه. جی جی نو که هغه وایي چې سبق پکې وایم او اخیستی نه شم نو بس مونږ به ورته وقف کړو که نه چې ځه که نه څه نور څه ووایي نو بیا به ورله سزا ورکوو. نو دا خو ستاسو خبرې چې هغه واوري نو هغه به دا خبره بیا کوي نو دا ستاسو خبره کوم څه هغه واوري نو هغه به زما ضرورت دی بیا به څه کوي نو ښه ده که نه هغه به هم بل شي د دغه نه و مونږ لپاره به هم حجت پیدا شي که نه. نو کتابخانه به خالي شي نه نو داسې خو نه کېږي نه چرې شوي دي. د غلطۍ اصلاح څنګه کوئ؟ د غلطۍ اصلاح څنګه کوئ؟ نو غلطي خو که داسې چې یو بنده کي که نه د هغې اصلاح خو اسانه ده چې هغه سره به خوږه پسته او آیاتونه او احادیث دا به ورته ووایي دا به اصلاحي او که داسې یو ځای چې هغې کې څه ظلم زیاتې او شرک او بدعت دا کېږي که نه نو هغې کې بیا د خلقو شورا پکاري که نه چې هغې سره د مصلحت خبرې وشي که نه دغه یو طریقه ده. نو ځکه کار او اختیار خو د خلقو په لاس کې که نه چې د خلقو توجه صحیح شي نو هغه نقصان او ګناه په خپله لرې شي. نو تاسو تقریبا څنګه ووایو 1965 نه جماعت سره ستاسو تعلق دی دې کې څه مناظرې څه جنګ جګړه مخالفین سره راغلې ده څه داسې واقعیت ذهن کې شته ستاسو؟ بس داسې خو جنګ جګړه پکې نه دي راغلي خو اول کې یو کلي کې دغه کوو جماعت کې اعلان وکړو چې لمانځه نه پس 11 منټه ایثار شي نو بس چې مونږ داسې وو نو یو کم مقتدي چې امام پسې ولاړو هغه ویې دلته اجازت نشته نو بس مونږ هغه سنت او ویتر هم پرېښوده خو بل جومات نو هغې ته لاړو هغې چې وکاته اریان شوې مونږ خو درتلو چې تاسو به نن بیان کوئ دلته مونږ وی هغې اجازت ونه کړو وی ښه وی بس راځئ مونږ اجازت کړو نو منبر یې سم کړو هغې کې ما بیان وکړو او صرف دومره چې لار وه منځ کې اپله یو جماعت او دې پله بل جماعت دغه پکې چته راغلي دي او داسې هم شوي دي چې جنګ جګړه شوي دي خو خلکو یو بل والی دی موږ چې کوم ملګري تلي وو نو یو خو هغې چا پېژنده نه او بل یا به یې پېژنده خو لکه دا به یې دغه کوو عزت به یې کوو نو دغسې شور ځواک پکې شوی دی تاسو خو شروع کې چې کار شروع کړی دی شو کې خو ډېر غټې مسایل پیدا شوي نو مسایل خو د نورو کلو په نسبت سره نه وو وجه دا چې مونږ ډېر د دغه نه کار اخیستی دی که نه د نرمۍ نه او د خلکو د که چې تاسو دغه به وشو لکه شیخ القرآن مونږ ته دا وصیت و که نه چې که ملګری او که ملګری نه وي خو چې غم وشي جنازې له به ځئ څوک به بیمار شي نو د هغه تپوس به کوئ که نه یا داسې نور څه حادثه وشي نو ځان به رسوئ نو دې سره به د خلکو زړونو کې لږ میلان پیدا شي نو په دغې طریقه باندې کلي کې هم دغسې کار جماعت دپاره څه نصیحت کوئ؟ جماعت ملګرو دپاره رکین دپاره څه ښوونه څه نصیحت کوئ؟ هغه خو دې بیان کې ما داسې ډېر سوچ فکر کړی د دې دپاره که نه خو هغه نصیب به یې نه و شوی نو دا خو ډېر ضروري خبره ده ملګرو ځکه چې هر ځای که سمیږي هم د ملګرو نه کروانېږي نو هم د ملګرو نه که نه او د مشرانو خو دغه فرض دي چې لکه د سمېدو کوم اصول نو چې هغه ورته ښیي که نه چې کوم نقصان د هغې نه یې بچ کوي دا خو زمونږ په ذهن کې هر وخت کې هر ځای کې
عزتمندو کتونکو سرپرستی اعلی اشاعت التوحید سنت صوبه سند حضرت علامه مولانا روح الامین زید مجدهو سے هغه خبرې تاسو واورېدې. اگر چې هغه بیمار دي وختي یو پروګرام کې ناستو د خپې پړسېدلي دي. دا خو زموږ خوش قسمتي وه چې ما سره ډېره ناسته وکړه. ما خو مقصد دا چې زه لږ تپوسونه کوم، خو بهرحال خبرې دي خوږې شي نو حضرت مینه محبت هم دومره و چې هغه خبرې نورې زیاتې کړې موږ مناسب نه و. خو بهرحال موږ معذرت غواړو او زه د خپل ورور یاسر صاحب هم شکریا مننه کوم چې د هغې په توسط سره دا انټرویو وشوه. نو حضرت موږ ستاسو ډېر شکریا ادا کوو، ډېره مننه کوو. ژوند انشاءالله ملاقات به کېږي. الله یې اخر ډېره مننه.